مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کېږي، بس ګناه وکړه په توبه معاف کېږي. دا ټیک ده خبره، خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کېږي. دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کېږي. هغه دوه کم دي، یو د الله حق، لکه یو سړی مونځ نه دی کړی، د مونځونه نه دی کړی، دا په توبه نه معاف کېږي، دی بره دی قضا کوي. روجې نه دی نیولې د رمضان فرض، دی بره دی قضا کوي، په دې په توبه نه خلاصېږي. حج په فرض دی او حج یې نه دی کړی، دی په زرو توبه هم نه خلاصېږي، دی په خپله حج ځي او که په خپله نشي تللی ځان په دې بل سړی دی ولېږي. قضاء الفوائد دینه نه خلاصېږي. دا خو ډېر اسانه شوه، یو سړي به ټول عمر نه مونځ کړی دی، نه روژه نیولې ده، نه حج کړی دی، ښه مالدار دی، او اخره کې وي الله زما توبه، بس دا توتي شو جنت ته لاړ. نه 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 نه، دې ته د خدای قرض وي، دا به ورکوي، دا به لازما ورکوي. نو د منځونو متعلق خو د مارونو دا چل کوی چې تاسو انسان دی که تا نه څه منځونه قضی او تلي ده نه، نو هر منځ سره یو یو راګرځوی، نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به دې راګرځولي، یا دوه دوه راګرځوی. او قضا مونځ صرف دوه درې وختونو کې نه کېږي، بار غیر وخت کې کېږي. یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر راخېږي، یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر پریوځي، یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دې وخت کې نه کېږي. باقي هر ټیم قضا مونځ کولی شي. نو هر مونځ سره یو ته مخکې کوه، یو ته وروستو کوه. څلور رکعاته مازدیګر کې نو مخکې څلور رکعاته یا اته رکعاته مخکې وکړه، ډېره بهتره ده، څلور او څلور. او چې راګرځی تا نه خو هیر دي چې دا کم مازدیګر په الله لومبې مازدیګر قضا کو، نو چې کم دی او که بل ورپسې لومبې شو که نه، لکه پلین کې خلک ولاړ دي، هغه لومبې دی، هغه د تی خوا کا بل لومبې شو، هغه د تی خوا کا بل لومبې شو، هغه د تی خوا کا بل لومبې شو، نو چې یو یو کې بل ورپسې لومبې کېږي، لومبې مازدیګر، لومبې ماسپښین قضا کوم. نو یو دا کوي. حج در باندې فرض دی، نو بخپله لاړ شه، نه بل څوک ځان په دی ولېږه. حج بدل که نه شي کولی، ګورې قادر نه، او که یو سړی قادر د بل نه کېږي. او روژه ده نو خیر دی په اوړي کې نه شي کولی، جمعې کې قضا وکړه، څه خبره نشته. او یو پردی حق دا هم په توبه نه معاف کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی، وی دا الله رسوله که د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ او زه شهید شم، ما به خدای جنت ته بوځي؟ وی او چې دا سړی لاړو، وی دا سړی واپس کې، وی را واپس یې که ورته، وی تاسو وی؟ وی ما وی که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم، نو ما به خدای وبخي. وی چې ته د خدای په لار کې جهاد وکړې که نه او مخ په مخ جنګېږې، تختې نه، تختېدل ګناه ده، او شهید شي الله به دې جنت درکړي. او یا نه یومین شهید شي بالفرض، بیا د خدای جمع دی بالفرض، او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي، او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ، او بیا د خدای بالفرض جمع دی کې، او بیا جنگيږي مخ په مخ، او بیا شهید شي. سوزل شو درې کرته. نو وی الا به جنت ته ځي چې کده دې ګوتې د بند عمر پر دې حق در باندې نشي تللی تر څو دې غدي نه. او الان قال جبريل، اوس وی جبريل لاغه ما ده دا خبره. نو پر دې مال دا نه معاف کیږي، پته دا ډېر اسانه خبره ده. پر دې جیب وا مال وا لړشه حج لا او توتی برازه ګناه به معاف کیږي. لکه مون دې قضا ک توبه واسه خیر دې خدای بر ګناه دره قضا کول الله به معاف کړي. چاته په بد نظر کتلې دي توبه واسه خدای باندې معاف کړي. چاته په بد نظر لاس ور وچولې دي یاره توبه واسه رب العالمین باندې معاف کړي. چا سره دې بغض کړې دي توبه واسه، حسد دې کړې دي توبه واسه رب العالمین باندې معاف کړي. لیکن کدا پر دې حق در باندې پغاړی دا غي دو صورت دی، یو دا چې ورشه معافی ته غواړي ما معاف کړه، یو صورت. دیم صورت یې څه دی؟ ورکا والا. او کدا دواړه دی نکړل بیا به څه کېږي؟ بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وی ورکا الله ما سره څه دی به ټیک شو مونږ چل راځي، نو الله با تا نه نیکه اخلي، دا غي حق په برابر والی پاغه الله پوغي څومره نیکه کېږي او هغه لور کوي. او که چرته ستانه کې اخلاص شوي یا در سره نه وي، نو بیا به داغه نه ګناه علی پتا برابر کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیجنه غریب فقیر وی تاسو خو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منځونه صدقې روزي ذکرونه بلا شي خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړ چې سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا به ګور ډېر خیال ساته پردي حقوق منه مون خلک بدن ورګډ بس خو چې او یا د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا مو چې موټر پیدا کی زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکاو کم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دی دا ګوري په توبو نه معاف کیږي ها دا خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغه کې خو ساړوشته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسی شي سیشنې پانسی کې دی اپیلو کې هائی کورټ اپیل خارج کی پانسی شو دی لاړ سپریم کورټ ته اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدای چې د پانسی کېږي خدای غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنٹ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلیش نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي اخو جدا مسله ده خدا قانون ز خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړیو یو کم سل کسانې وجلی چاوته دوی او توبه او باسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یره وی طلاق چا پلان کې کې مولوی صاحب دغه ته وای مونږ بس پويګو ا مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل کس هغه ته وی نه یو کم سل می صاحب وجلی دي ما به خدای او بخي ما په می کې یو کم سل او لری کا خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه او بخي یو کم سل دې بخلی دي وجلی دي او تا به خدای او بخي وی نمی بخی وینا بطورو چتا گوٹا سے ورکا مولا صاحب زوی چې سلخو پورشی کر لاړ بیا گرده دا ما با خدایو بخی چاوتو ویلکا پلانتی کے لکی و مولی صاحب دی دیر خسڑے دی اغلا چه سو کم وردی وی توبیل وی کور دی اغلا که سو کم وردی توبیل وی کور دی دا خدای بنده ورشا دا مولا صاحب لورتلی اغا سر خو چاڑا تیر ور چاہتا وی دوزخ اغلا لالشا وی خاوی او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتي رااله د ګناه فرشتي رااله سړی خو صلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت منغو باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کومه د غضب فرشتي صوباسي الله دې مستر خدای دې مستر الته د رحم فرشتي رااله وسکوي و موږ دې صوباسو و موږ وباسو نه سلک سړی وجل دي مونږ به ځکه سو باسو هغې وی نه توبې له روان دی توبه استر ان ندم توبه چړنه ستومانه چې توبه ده اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکې د ازمکه کچ کې کدی ګناه والا ازمکه ته نږدې غضب والا رته سو باسي او کدا توبه والا ازمکه ته چې کم خاروان دي نږدې نو بیا د رحم والا ته سو باسي نو هغه دی ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم ته د یوې ځمکې ته وي تبا عدل لري شه دی ګناه والا ته وي انه کو والا ته وي نږدې شه تقرا نږدې شه ورته نو هغه وتره نږدې کړه د بلې ته وي دا کچیو کې چې کچیو هغه توبه والا ځمکې ته یو لیش نږدې وخاطه وي دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکا نشو دا څه شی دی دا خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې باندې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي ناغله اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده ته دا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده ده چې پر دې حق پاک توبه نه بخل کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما ده ته به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص ته معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو خدای پاک دې موږ لا توبه توفیق راکړي
یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. یو خبره مې یې رشوا